أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. دیزے کی ذکر کی اہل کتابوں کی ډیر داسې خلک شته دي چې تاسو د ایمان نه واړئ. دا کوشش دی چې مسلمانان ایمان نه واړي. نو کثیرون ډیر ذکر کړ چې ډیر په دې کې داسې دي سلک پي چې هغه بچي. ود كثير من أهل الكتاب وخي غواړي ډیر د اهل کتابنا لو يردونكم من بعد ایمانکم کاچ واړی تاسو پس د ایمان تاسو نه کفارن چې کافرانو کی حسدا من عند انفسهم دا ولي د وجه د حسدنا چې د دې زړونو کې ده. دا حسد ډیر ناکار چیز ده. دا انسان د ایمان نه محروم کوي او د خپل روح خور وجلو ته تیاری. دوره خطرناک چیز دی حسد. دیو جنا د آخري سورتونو ډېر لوستل پکاري. ومن شر حاسد اذا حسد پای کې راځي چې حسدګرو د شر نه دی الله موږ بچ کړي. من بعد ما تبين لهم الحق ورسل د دینا چې واضح شو دی ته حق. یعنی دانه چې پونو صفت او تنوا ارسو ته خو واضح او حسد کې چې انسان راشي نو خو پوي چې زه په حق باندې نه ولیکن دشمنی کوي. نو من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا معافی کوي او درگذر کوي حتی یاتی الله بامره تر دې چې راوړي الله خپل حکم سره راشي. الله پاک د طرفنا حکم د جهاد ورستو بیا راغلو لیکن عام طور عام حالاتو کې د معاف کول او د درگذر دا حکم راغلی دی. خاص کر یو کس ته دعوت کار کوي نو هغه دا طریقې اختیاري دی له کتاب سره لازمي. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر سیس باندې قدرت لرونکی دی. نو حسدګر خلقنا ځان بچکول لپاره یو خو په دې باندې یقین پکار دی چې هر څه باندې قدرت الله لري او بل د موزه او د زکات اهتمام پکار دی. د الله په لار کې خرچوم کوو موزوم کوو مصپابندي کوو. نو دا به پکار راځي څه شي چې کوم نیکی چې تا ځان د پاره مخ کې ولي غلا الله سره به عمومي یو شی هم ځای کېږي نه چې الله رضا د پاره دې کړي دا غي بدلی به تخامخا ملوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة پابندی کوي د مونږ ورکوي زکات. وما تقدموا لانفسکم من خیر او هغه چې مخکې لګي تاسو د خپل ځانونو لپاره سني کی من خیر څه قسم نیکی تجدوه عند الله وبمید الله سرا. ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاک سجی تاسو یې کوي لیدونکي دی. اوس د يهودو نصرانيانو یو بل مرض هغه ذکر کوي او دا چې يهوديانو وایي چې صرف يهوديان به جنت ته ځي، نصرانيان وایي صرف نصرانيان به جنت ته ځي. نو دلته وایي کېږي دا صرف ارزوګانې دي. یو سړی دا دعوی کوي دا سي ارزوګانې دي. دلیل پکار دی. جنت په نمونه نه دی او جنت په ارزوګانو هم نه دی. لیس بیامانیکم ولا امانی اهل الکتاب بلکې جنت په
ایمان د وجې حاصلېږي. وقالو دی وای لن يدخل الجنة هچری با داخل نشي جنت تا الا من كان هودا او نصارى مگر سوچ یهودی یا نصرانی. تلک امانیهم دا ارزوګانی د دې دی قل هاتو برهانکم توای چې راوړی خپل دلیل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې. یو مرلا دو مرلی زمکه باغی څوک داوو کی هغه د سر څوک بغیر ثبوت نه او دلیل نه نه مني نو ته وایې چې جنت ته صرف مونږ جو دومره غټه دعوه کوي نو دلیل راړه کنه تاسو څه دلیل دی؟ نو دی چې وایي چې مونږ نه علاوه به څوک جنت ته نه ځي ولې به نه ځي؟ بلا ولې نه؟ من اسلم وجهه لله چا چې تابع کو خپل مخ الله ته او هو محسن نو دی ښایسته عمل کوونکی وي. محسن چې عمل کې حسن وي چې الله مې ویني ښایسته طریقې سره عمل کوي. فله اجره عند ربه د لپاره اجر دې د خپل رب سره. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به یره په دې باندې او نه به دې غمجنېږي. دا ګوره دویم ځل دی دا دریم ځل دا خبر رااله چې یره او غم په داسې خلکو باندې به نه وي او دا وایرس دی انسان ذهن ختموي دا زړه ولا ختموي کوم جسم ته چې یره او غم داخل شول دننه نه بالکل ختم کی ډډې کی هیڅ طاقت به پاتې نشي هیڅ قوت فیصله به پاتې نشي. نو یره او غم چې الله لري کوي دا چانه چې خپل ځان یې الله ته تابع کو بس الله ته تسلیم شوی دی او د الله د حکمونو مطابق خپل زندگی هغه تیری. اوس بل مرض ذکر کوي د یهودیانو او نصرانیانو مخکې دی وی جنت ته صرف منځو نن سبا ډېر خلک یې ډلې جوړې شوي بس هغې وی صرف مونږ به جنت ته ځو بل څوک به نه ځي یا دا وی چې صرف مونږ په حق یو دا نور په حق نه دي نور کافر دي مشرکان دي وغیره وغیره. وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى على شيء ندی نصرانیان پس دین باندې پس سیز نه پیس دین نه. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وای نصرانیان ندی یهودیان پس سیز باندې. وهم يتلون الكتاب حال دا دې چې دی ولي کتاب نو انجیل خو الله نازل کړو کنه تورات هم الله نازل کړو موسی علیہ السلام د الله پیغمبر او عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر دغه اصل دین نه انکار کوي چې دغه ورو پس دین باندې دینه. كذلك قال الذين دعسي ویل دا کسانو لا يعلمون مثل قولهم ان پویږي دا مشرکان جاهلان غریب دا خبرې کوي چې بس دا نور بیکار دي موسی مثل قولهم بشان د وینا د دی نو فیصله وکړه کیږي قیامت ورځ باندې. دنیا کې الله فیصله نازل کړی دا چې هغه قران دی لقول فصل دی لیکن څوک منی او څوک نه منی نو دیو جنا قیامت کې چې کوم فیصله وشي د حق او باطل نو ټول به ومني هلته بغیر د منلو نه بل صلاح نشته. فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله فیصلو کی په منځ د دې کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون خاص کې چې دې باندې کې اختلاف کوي یا اختلاف وکړي د دې اختلافاتو فیصله بالتوشي نو اختلافات دومره حد پورې بوتلیو چې د یو بل جماعت ته جماعت نه وي ګور یو بل جماعتونو کې منځونه نه کول یو بل منکو د خپل عبادتګاهونو نه او د یو بل جماعتونه روانول تباکول رواني پکې او شرونه پاغي کې پیدا کول دا ظالم انسان وي چې جماعت خرابوي. ومن اظلم وصول دل ظالم ممن منع مساجد الله دا بچانا چې منکی خلق د الله د جماعتونو نه دسنه منکی ان یذکر فی اسمه چې یاد کړی شي باغی کې نوم د الله
د الله نوم توحید سره کله چې هغه کې ذکر کیږي نو دې منکې دا ظالمانو کې غټ ظالم دی چې منکول کوي نو منکول انسان د چا د کور نه منکې دکان نه منکې د الله د کور نه خلق منکې یذکر فی اسمه چې هغه کې د الله نوم په توحید سره په یووالي سره ذکر شي ځکه چې وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ د زړونو کې د دې نفرت پروت دی د توحید سره وسعى فی خرابیا کوشش کوي داغي پروانه ولو کې کټایټس رومیو او که بخت نصر او که رستو مشرکین دا عمرین خلق بیمنکول اولئک ما کان لهم ان يدخلوها دا کسان ندی لایق دی د پاره چې داخل شي جماعت ته الا خائفین مگر یریدن کی الله یری سره داخل دلول پکار لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم دې د پاره دنیا کې رسوایی دا شرمندگی او دې د پاره په آخرت کې لوی عذاب دی دا غټ ظلم دی نو دې د وجینا نتیجه انجام او رزلټ یې خراب دی دنیا هم برباد شي داسې ظالم آخرت هم اوس که یو انسان داسې چې خلک یې نه پرېږدي جماعتونو ته نو دا مشرق او مغرب د الله دی بس چې کوم ځای کې الله ته ودرېدلې او عبادت دې کول الله به قبلې ولله المشرق والمغرب خاص الله لردي مشرق ومغرب فأينما تولوا فثم وجه الله کوم ځای چې تاسو مخ وګرځو نو هغه طرف ته مخ د الله ده ان الله واسع عليم یقینا الله فراخ ولد علم والا هو دې الله انسان دې نفلی منځونه کوي نو که هر طرف ته سولېږي خپل موز جاری ذاتی یا یو ځای کې موز کوي پته ورته نه لګي قبله کوم طرف ته خپل کوشش دی وکړي او د هغې نه بعد دی یو طرف ته ودرېږي نو موږ به وشي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه اوس کوم خلک چې هغې وایي چې الله نازولي نیولي دي د الله دپاره اولاد شته دی پیغمبران ولا اولاد ګڼي یا ملائک ولا لونه غنی نعوذ بالله ټول باندې رد دی اولاد ضرورت خو بچته کمزور انسان دی الله ته څه ضرورت دی وقالوا اتخذ الله ولدا وای دی چې نیول دی الله اولاد سبحانه الله پاک دی بل له ما فی السماوات والارض بلکې داغه لپاره دی او سوچ اسمانونو او زمکو کې دی کل له قانتون ټول هغه ته تابعداري کوونکي دي اطاعت یې کوي خبره مني دا ځمکې اسمان دار څه د الله دي نو الله ته د بچي څه ضرورت دی بدیع السماوات والارض بغیر نقشې به مثال او نوې پیدا کوونکي د اسمانونو او د ځمکو دی الله ته د اولاد څه ضرورت دی الله خو چې الهه یو کار ته وایي چې وشي نو بس هغه وشي وإذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي د یو کار انما يقول له كن فيكون ويوت ورته چې وشان واغوشي نو دا د دې غلط سوچ غلطي عقيدي رد شو اوس دلته دا ذکر کی دا مشرکان جاهلان خلق دا وی چې مونږ سره ولې الله خبرې نه کوي چې دا یو انسان دې مونږ ته وی چې الله ما سره خبرې کړې دي او زه د الله پیغمبر یم نو موږ سره ولې نه کوي دوله نه پوهېږي چې د هر شي هر انسان قابل نه وقال الذين لا يعلمون او دې وایا کسان چې نه پوهېږي لولا يكلمنا الله ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله او تأتينا آیا یا ولې نه راځي موږ ته څه معجزه كذلك قال الذين من قبلهم دغه سویلي وه کسانو چې مخکې د دوی نه مثل قول بشان د وینا د دی مشرکانو په خپلو خبرو کې پخوانه په یو طریقه روان دي
سلكناه فی قلوب المجرمین. گویا چې ته وایې چې دی یو بل ته وصیت کړی دی دا د شرک او د کفر دا خبرې وکړو، اعتراضونه د الله په کتاب او په رسول وکړو. تشابهت قلوبهم، یو شان دي زونه د دی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقینا واضح بیان کړی موږ آیاتونه دا خلکو لپاره چې یقین لري. اوس د پیغمبر پاک ذکر دی. اے پیغمبره ته د حق کار کول لپاره الله را لېږلی. کوم سړی چې د پیغمبر ملګرتیا نه کوي هغه ته حق نشي معلومېدلی. حق د پیغمبر په لاره کې دی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقینا مونږه را لېږلې ته په حق سره زیر ورکوونکې او ير ورکوونکې. نو څه خلک د پیغمبر خبره مني هغوی دپاره زیری دی چې الله تعالی دنیا او آخرت ښایسته کوي، جنتونه ورته درکوي. او څوک چې نه مني پیغمبر خبره هغوی دپاره یره ده، دنیا کې به عذاب کې راګیر شي یا به د قبر عذاب او جهنم ته به وغورځېږي. نو پیغمبر کار بس دا دی چې خلکو ته حق بیان کړي. د هغې بیانولو باوجود که څوک نه مني نو بس هغه د هغې نه منونکي نقصان دی. د پیغمبر هېڅ نقصان نشته دی او نه الله پیغمبر نه دا تپوس کوي چې دا خلک جهنم ته ولې راغلل. پیغمبران نه خو بس تپوس کوي چې تاسو حق بیان کړی او که نو بیان کړی. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تپوس بنه کې ستا په باره د جهنمیانو کې. اوس دا مسله ذکر کوي. یهود نصارا دی نظام ساتي، مخکې وایي تاسو سره حسد کوي، کافران کوي او دی وایي چې جنت ته صرف مونږ ځو، ستاسو جومات ورته وړاندې څه جومات نه ښکاري، ستاسو دین ورته څه دین نه ښکاري. د دې مسلې ستاسو د دین نه خلاف دي، الله له دې نازولي ساتي دي. نو دې خلکو سره تعلق مه ساتئ. او که تاسو دا وایئ چې ګنې دی به مونږ نه خوشحاله شي، چېرې نشي خوشحالېدلی. یهودي نصراني هلته نه خوشحالېږي چې ته د دوی د دین پسې روان شي، د دوی دین ته ښه ووایې نو بس بیا به خوشحاله شي. پسې نه خوشحالېږي. نو ځان ولې بربادوي، ایمان ولې خرابوي ځان له. ولن ترضى عنك اليهود، او چېرې به خوشحاله نشي ستا نه یهودیان، ولا النصارى او نه نصرانیان، حتی تتبع ملتهم، تر دې چې ته تابعداري وکړې د دین د دوی. نو د دوی د دین تابعداري ځکه نشي کولی، دین د دوی خو خواهشات دي، هغه دین نه دی. اصل هدایت هغه دی چې هغه الله ورته هدایت وي، د الله د طرفه راغلي، او دا قرآن دی. قل ان هدى الله هو الهدى، ویقینا هدایت د الله هغه پوره هدایت دی، اصل هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم، کچرې ته روان شوې د دوی خواهشاتو پسې، دوی د ځان نه چې کوم دین جوړ کړی دی، تحریفات یې کړي دي او خپل ارزوګانې کیسې کهانیانې جوړې کړي دي. نو که دوی پسې روان شوې بعد الذي جاءك من العلم، رست د هغې چې راغلی تا ته علم، ما لك من الله من ولي ولا نصير، نه به ستا دپاره د الله د طرف نه نه څوک دوست او نه مددګار. نو ګوره دا اصل کې عام خلک الله پاک یری. پیغمبر خو بالکل ځان ساته، پیغمبر خو د دې خلاف دعوت چلاو او خلک یې الله طرف ته رابلل. نو دا موږ عام خلکو ته دا نصیحت دی او یره ورکول دي. که یهود نصاراو خواهشات پسې لاړې نو داسې به راګیر شي چې هېڅ ملګری او دوست باني، مددګار باني. هغه خلک جوړ شي چې د الله د کتاب صحیح لوستل کوي او حق ادا کوي، نو مني ایمان پرې راړي. لکه اهل کتابو کې بعضې هغوی خپل کتاب لوستو، نو چې پیغمبر نښې ورته معلومې شوې، پیغمبر باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راړ. اصل تلاوت دې ته وایي چې تابعداري وکړي او عمل پرې وکړي.
الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې موږ هغوی ته کتاب یتلونه حق تلاوته لولي هغې لره په لایق لوستلو د هغې اولئک یؤمنون به دا کسان د ایمان لري په هغې ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون چا چې کفر وکړه په دې دا کسان دي تاوانیان دي اولئک هم الخاسرون. اوس مسله د بني اسرائیلو چې کوم ځای نه شروع کړې وه یا بني اسرائیل نه هغه یا بني اسرائیل اوس بیا ختموي او د دې چونکې ګناهونه ډېر زیات وو نو بیا به یې یېرئ چې ور قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده د هغې نه ویېرېږئ او خپل ځانونو اصلاح وکړئ او ایمان راوړئ. یا بني اسرائیل اذکروا اے بني اسرائیلو یاد کړئ شکر ادا کړئ نعمتي التي انعمت علیکم زما دا نعمتونو چې ما در باندې انعام کړی دی وانی فضلتکم علی العالمین یقینا ما غوره کړي په خلکو باندې. بني اسرائیل خپل زمانه کې فضیلت والا خلک وو او دوی هغه خپل فضیلت خراب کړ ځانله. واتقوا یوما ویریږئ د هغه ورځ نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا په کار به رانشي یو تن د بل تن ضرر ولا يقبل منها عدل قبول بنشي د دنا څه بدله ولا تنفعها شفاعة فائدہ بورنکی ولا سفارش ولا هم ينصرون بل دی مدد وکړي شي هلته نه ضمانتي په کار راځي نه سفارش نه مال دولت او نه چرته زور زبردستی هغه په کار راځي بس هغه ایمان دی چې هغه په کار راځي. اوس دلته نه د ابراهیم علیه السلام تذکره او د اسماعیل علیه السلام چې هغوی خانه کعبه جوړوله نو دا خانه کعبه دا د الله د بندګۍ لپاره جوړه کړې شوې وه او تاسو د ای مشرکانو د ابراهیم علیه السلام نوم اخلئ یهود نصارا هم د ابراهیم علیه السلام نوم اخسته نو هغه خو موحد و هېڅ قسمه شرک یې نه کوه نو تاسو ولې شرک کوئ اور ای یهود نصارا تاسو دا خانه کعبه نه منئ دا خو هغه جوړه کړې ده ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده او هغه باوجود د دې چې دومره عظیم انسان و او دومره عظیم عمل یې کوو چې خانه کعبه یې جوړوله بیا به هم د الله نه دعاګانې وغوښتې چې زموږ د عمل یې الله قبول کړ او ابراهیم علیه السلام یې د دې آخري پیغمبر دپاره دعاګانې وغوښتې چې الله داسې پیغمبر راولېږي د عربو کې نو د هغه دعا قبوله شوې ده او دا پیغمبر راغلی تاسو ولې نه منئ او ابراهیم علیه السلام څه کوي چې د هغه پوره نسل یعنی ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام دوی خو به نصیحتونه کول وصیتونه به یې کول په توحید باندې نو تاسو ولې توحید نه منئ نو دا ټول مسایل دلته ذکر کوي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې ازمیښت وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب ده بکلمات په یو څو کلمو سره فاتمهن پوره یې کړلې. هغه وړې خبرې چې موږ ته ښکاري لکه نوکونه په ټیم کټ کول مسواک کول او ویښتو وغیره صفایي په ټیم باندې کول شول او که غټې غټې خبرې وي لکه پلار سره د توحید بحث به چلېده لارې مقابله کې وو قومي مقابله کې وو او بادشاهي مقابله کې وو ورته غورځولی شوی وو هجرتونه یې کړي وو او د بچو هغه نه محرومه و ډېر بوډاوالي کې الله والا بیا بچي ورکړل او بیا د اسماعیل السلام د ذبح کولو حکم ورته الله پاک وکړو نو خپل بچي په شاړه کې پرېښود الله په حکم باندې قسم امتحانات ابراهیم علیه السلام راغلی او ټولو کې کامیاب شوی نو کله چې انسان د کړهونو تیر کی او کوششونه مهنتونه الله د پاره نو الله ولا سله ورکي الله ولا مشری ورکړه امامت ورک قال اني جاعلك للناس اماما
او فرمایل الله چې یقینا ذکر زون کې امتال را د پاره د خلکو امام. نو دا داسې پیغمبر ډیر خواخوږي، ډیر نرم زړه، هر ځای کې به اولاد یادو په دعاګانو کې. دا د خو اولاد د مور پلار نه کوي چې بچو تار وخت دعاګانې کوي. نو چې کله الله پاک ته وایي چې زه دې مشر کومه، نو زری وی قال ومن ذریتی، وی فرمایي چې زما د اولاد نو هغه مشران کې امامانی. قال لا ينال عهد الظالمين، او فرمایي الله نه برسي واده زما ظالمانو ته. یعنی پیغمبري مشري د لدار کوم نو ستا اولاد کې هم بعضي پیغمبراني او چې کوم ظالماني لکه روستو نو هغه ته پیغمبري نشي ملاوي دي، د دین مشري دعوت نشي ملاوي. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کله چې وګرځو مونږه بیت الله زید را واپس کېدو راګرځېدو یا زید ثواب د پاره د خلکو او زید امن. دا داسې ځای دی چې یو خو ثوابونه ډېر زیات دي، یو موز په 1,00,000 باندې 1,00,000 موزونه چې لګه کړي یو موز چې وکړي. بل دا داسې ځای دی چې د چا زړه ته مړېږي نه، که هر څو ځله ته لاړلې نو بیا وایي چې بیا لاړې او بیا لاړې. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ونیوئ زید ودرېدو د ابراهیم علیه السلام زید مصرا، یعنی مقام ابراهیم کې مسکوي. دا څنګه؟ یعنی کله چې انسان طواف وکي نو بیا مقام ابراهیم کې 2 رکعاته مسکي. نو هغه ځای کې ته ځای نه ملاويږي نو بیا په دې ټول جمعات کې کولی شي. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، حکم کوم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ان طهرا بیتیا، چې دواړه پاک ساتي زما دا کور. جمعات پاکی او صفائی سوترائی ظاهری او معنوي دواړه دا د پیغمبرانو کار دی، غټ کار دی. جمعات صفائی کول خیال سات چې کفر او شرک او بدعات نه هم پاکی، د غیر الله د بندګانو او پاکی او ظاهری ګندګونو هم پاکی. نبی اسلام هم صفائی کوله د مسجد نبوي. للطائفین د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین اعتکاف کوونکو، رکوع سجود رکوع سجده کوونکو. نو خانه کعبه صفائی نبی علیہ السلام کړی و او بیا د مسجد نبوي به هم کوله. خانه کعبه کې دنیا بوتان پراته نو نبی علیہ السلام هغه ټول مات کړی و، هغه ټول لری کړل، هغه ګاندې لری کړل د خانه کعبه مسجد حرام نه، هغه لری کړل. د نبی علیہ السلام فتح مکه کې دا کار وکړو. نو اصل صفائی هغه ده. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کله چې ابراهیم علیه السلام یې زما ربا وګرځوا دا ښار امن والا. یو ځای کې او ډېر ښایسته ځای خو چې امن پکې نه وي نو هر څه بربادي. نو ابراهیم علیه السلام به د امن دعاګانې کولې. نو موږ تاسو هم پکاري د امن دعاګانې کول، ملک کې، علاقو کې، ورونو کې، معاشرو کې. بلدن آمنا ورزق اهله من الثمرات، او روزی ورکا د دې اوسیدونکو ته د میوو آمدنونه. من آچا تا آمن منهم چې ایمان راوړی د دینا بالله والیوم الاخر، الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې. مخکې ورته ویل شو چې امامت دا به ظالمان ته نه ملاویږي. نو چې دلته د رزق خبره یې کوله نو خیال یې رالی چې دې کې به هم دا سوال وکړم چې رزق صرف هغه چاله ورکړي د دې ځای چې ایمان یې راوړي. الله رب العالمین او فرمایل چې رزق د دنیا دا خو کافر له عمر کوم. قال وی فرمایل الله ومن کفر چا چې کفر کړی دی فمتعو قلیلا، پیدا ورکم دل لگا، ثم اضطره الى عذاب النار، بیا به راکاګم مجبور به کو عذاب ته ورته، ملائک به راکی او به ورځي. وبئس المصير، او ډیر بد زیاد ورتلو دی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل،
کله چې اوچتول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله او ورسره دویم لګي او اسماعیل عليه السلام او تی په شریکه دا خانه کعبه جوړوله دا وی مخکې ملائکو جوړ کړ دا او بیا آدم علیه السلام دا سیرستو ابراهيم عليه السلام په وخت کې د دې سره بنیادونه لاسي پاتې شو هغه بنیادونه بیا ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام جوړ کړ او دا غینه صالح کال بعد یعقوب علیه السلام بیا مسجد اقصی جوړ کړ فلسطین کې چې دی ربنا تقبل منا نو دومره اوچت عمل کو خو زاری او فریاد به الله ته خپل نیک عملونه باندې ودوګه کېږي نه کله دې سن نیک عملونه دي کړی وای چې زړه نیک سره وډیر نیک نکړي دا سوال وکړي چې الله قبول کړي ځکه قبول نشي نو هر څه برباد شي ربنا تقبل منا اذا موږ ربا قبول کړي زموږ انك انت السميع العليم یقینا انت اوریدونکې په یعنی قبلونکې په ربنا وجعلنا مسلمين لك اي زمونږ ربا وګرځو مونږه دوه تابعدار خپل یعنی ما هم او زما د ازویم مونږه تابعدار خپل وګرځي مسلمين لك او زمونږ اولاد وګوره نور اولاد مونږ یادي ومن ذريتنا او زمونږ د اولاد نو امه مسلمه لك یو ډله تابعدار استا وارنا مناسکنا وخیمتا طریقې د دین زمونږه حج بسنګ کو عمره بسنګ کو زکات بسنګ ورکو موز بسنګ کو دا ټول راته وای وتوب علينا او توبه قبول کی زموږ رحمت راو ګرځي انك انت التواب الرحيم یقینا ته توبه قبولون کې رحم کوون کې اوس دا آیت چې ده د نبی رسول الله مبارک دعا ده دعاګانې کله ډیر لیټ قبليږي او قبول شي لکه ابراهيم السلام دعا کړو د اخیری پیغمبر لپاره چې دی عربو کې دی ځای کې دی مکه کې یو پیغمبر الله راولېږي چې هغه خلکو ته د الله آیتونه لولي کتاب او سنت او تخي او بد اخلاقونه ګنده صفاتونه پاکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دعا کړو نو 2000 کال بعد د ابراهيم عليه السلام نه بعد نبی اسلام ته پیدا شو کنه ربنا زمونږ ربا وبعث فيهم راولېږي پدې کې رسول منهم رسول لدینا عربي پیغمبر او بشر داسې یتلو علیهم آیاتک چې لولي پدې باندې آیتونه استا ويعلمهم الكتاب والحکمت خایدی ته کتاب او سنت په دین ويزکیهم او پاکی دی لرا انک انت العزیز الحکیم یقینا غالبا و حکمت والے اقول قولی